نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمند مسلمانانو، کوم واقعیا چې افغانستان کې راغلې ده د دې قصوروار څوک دی عزتمندو؟ دا زمونږ د خپله لاسه خپل بچیان، ځکه چې تربیت نشته دی. اولنۍ مدرسه د مور غیږ ده چې بچي له ښه تربیت وکړي، او بیا زمونږ د پښتو معاشره او موږ ته اسلام سوی نبي پاک سلام فرمایي چې معراج په شپه باندې زه لاړم د الله جل شانه ملاقات لما جهنم کې ډېره زنانه ولیدلې، د څه وجې نه؟ د بې حیایۍ د بې پردګۍ د وجې نه. او بیا دا هم جایز نه دی چې یو زنانه لاړ شي او بازار ته او خپل ضروریات حاجات پوره کوي. نن سبا خو په کورونو کې او په هر ځای کې دا دوکانونه شته دی، بیا بازار ته تله دا خو ناروا ده. او الله جل شانه زمونږ په زنانو کې پرده راولي، ځکه الله جل شانه پرده پرس کړې ده. الله جل شانه قرآن کې فرمایي چې مؤمنانو ښځو ته مؤمنانو سړو ته د الله جل شانه حکم دی چې خپل نظرونه ښکته ساتئ، زنانو ته هم دی او نارینهو ته هم دی. نو بیا بازار ته تله او دوکاندار نه سودا اخیستل دا هم ناروا ده. الله جل شانه زمونږ معاشره کې پرده راولي. الله دې زمونږ د تورسرو زنانو پرده وساتي او الله جل شانه د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر شي. خو په خپلو زنانو باندې پرده کوئ او په خپلو زنانو باندې خپل زنانه هم د جهنم نه بچ کړئ، ځان هم بچ کړئ، ځکه د لږ ما دنیا دپاره خپله زندگی تباه کول او د خپلو بچو دا به د الله جل شانه د مور او پلار نه تپوس کوي، د خاوندان نه به تپوس کوي چې تاسو په دې باندې نگهبان وئ، تاسو په دې باندې مشران وئ، تاسو دې ولې تربیت نه دی کړی. الله جل شانه دې موږ ته د صحیح زندګۍ تېرولو توفیق را نصیب کړي. جزاک الله.